أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اے مومنانو فرض شوی دی په تاسو باندې قصاص فی القتلى په باره د وجلی شو قتل کړی شو کې الحر بالحر آزاد به وجلی کېږي بالحر په بدله د آزاد کې والعبد او غلام بالعبد په مقابله د غلام کې والانثى او زنانه بالانثى په مقابله د زنانه کې فمن عفي له من اخيه شيء پس هغه څوک چې معافي وکړي شي هغه ته د طرفه د هغه ضرور نه د څه شي فاتباع بالمعروف نو لازم دی په وارث باندې ورپسې کېدل په قاتل پسې بالمعروف په ښه طریقه واداء او لازم دی ادایګي ادا کول الیه دغه وارث ته د مقتول باحسان په ښه طریقه ذلک تخفیف من ربکم دا حکم یعنی دا معافی آسانی دا د طرفه د رب ستاسو نه ورحمت او رحمت دی فمن اعتدى بعد ذلك پس څوک چې زیاتې وکړي وروسته د دې نه فله عذاب علیم نو د هغه دپاره عذاب دی درناک ولکم فی القصاص او ستاسو دپاره په قصاص کې بدله اخیستو کې حیات غټ ژوند دی یا اولی الالباب ای خاوندانو د صفا عقل والو ولعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ ځان بچ کړئ د ګناهونو نه روایت د مخکې سردار دی چې مخکې آیات کې اصلاح د نفسونو او تزکیه او د اخلاق و تهذیب هغه بیان شو نو اوس په دې آیت کې د سیاست مدني قوانین بیانېږي هر کله چې مسلمانانو په مدینه کې اسلامي حکومت او خلافت قائم کو نو الله رب العالمین دوی ته قوانین ورکړه چې هغه نافذ شي هغه قوانین نو په هغې باندې به امن راشي خوشحالي به راشي نو په هغې کې یو قصاص دی چې قصاص چې نافذ کړی شي دویم د پردی مال چې کوم دی هغه مه خورئ مه استعمالوئ دا وروستو آیات کې راځي نو په دې سره امن او عدل قایمیږي عام خلق چې کوم دی هغه د وینې او د مال د حفاظت کوشش کوي چې زما وینه هم محفوظ پاتې شي او زما مال هم محفوظ پاتې شي نو هر سړی د بیا د بل د وینې احترام کوي دا شانې د بل د مال احترام دی کوي نو دا دواړه په شریعت نافذ کولو باندې کېږي چې شریعت نافذ شي دا قوانین لاګو شي نو هله بیا امن راشي او د عزت نفس چې کوم دی نور د عزت او د آبرو احکامات چې کوم دی هغه وروستو آیاتونو کې بیانېږي نو دې آیات کې د قصاص قانون بیانېږي چې قصاص کله په ملک جاری نو د دې ډېرې فایدې دا ظلم نه دی بلکې د ظالم لاس نیول دی نو د قصاص دا قانون خو اهل کتاب سره هم د عربو سره هم لیکن هغوی د نورو قوانینو په شان په دې کې هم څه رد و بدل هغه کړی او د هغې چې اصلي روح و هغه روح یې ویستلی نو دلته قرآن چې کوم بیان کړی دا انتهایی د انصاف او کامل مساوات والا دی په دې قصاص معامله کې ادنا او اعلی امیر او غریب شریف او رذیل غلام او آقا دا ټول یو شانتي دي برابر دي د عدالت قانون به د ټولو سره یو شان معامله کوي
نو مخکانو خلقو په هغې کې ګډوډ کړي وو اهل کتاب او عربو او په صحیح طریقه باندې هغه نه نافذ شوی بلکې دغسې حفاظت او قصاص چې کوم ښکلی قانون دی دا نن سبا چې د ترقۍ او د تمدن چې کوم دی دور دی په هغې کې هم دا نشته نه د انسان د نفس احترام شته او نه چې کوم دی د هغه د مال حفاظت شته نو دلته دا قانون بیانوي د قصاص یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو دا خطاب چې دی یا بادشاهانو ته دی بادشاهانو له الله پاک اختیار ورکړی په هغه زمانه کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بادشاه او صحابه کرام دغه مخاطب وو بیا په هر زمانه کې چې هر چا له الله پاک اقتدار ورکړی قدرت یې ورکړی نو په هغوی باندې قصاص نافذ کول فرض دی مؤمنانو فرض دی په تاسو باندې قصاص یعنی قصاص نافذ کول تاسو په لاس کې ډانډه ده نو دا قانون نافذ کړئ او د دې طریقه دا ده چې مسلمانان به خلیفه نسی فوج به جوړوي پولیس محکمه پي هغه به مجرمان نشي قصاص او حدود به په هغو باندې جاری کوي ځکه بادشاه چې دی دا د الله رب العالمین سوری دی د الله په ځمکه کې هر مظلوم هغه ته پناه حاصلوي حکومت د مسلمانانو لپاره دا ډېر ضروري شی دی په دې سره دین او دنیا دواړه ښه کېږي او کفري حکومت او انصاف پکې نو په هغې خو به دنیا ښه شي خو آخرت پې نه ښه کېږي دویم توجیه پکې دا ده چې دا خطاب چې دی دا قاتلانو ته دی نو معنا دا شوه چې ای قاتلانو په تاسو باندې فرض کړی شوي دي ځان سپارل قصاص ته یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ای مؤمنانو په تاسو باندې قصاص فرض دی ای قاتلانو ځان حواله کوي قصاص ته قصاص په تاسو باندې فرض شوی دی د دې نه تښتئ مه د مسلمانانو معاشره خرابوئ مه درېیمه توجیه دا ده چې دا عامو خلقو ته خطاب دی چې بعضې کسان چې کوم دی په هغو باندې قصاص باندې پر رضا او معاونت هغه لازمي او بعضو باندې دا لازمي چې زیاتې دي نه کوي بلکې قصاص به اخلي او یا به دیت اخلي نو ای مسلمانانو فرض دی په تاسو باندې قصاص عامو خلقو ته وي کتابه کتیبه کتابت نه دی دلته په معنا د فرض سر دی قصاص په معنا د بدلې اخیستو سر دی برابر سرابر بدله اخیستله فی القتلا په قتیلانو کې په مړو کې وجلی شو کې قتیل جمع ده الحر بالحر آزاد سړی په مقابله د آزاد سړي کې به وجلی کېږي والعبد بالعبد غلام به وجلی کېږي په مقابله د غلام کې نو اوس دا تفصیل بیانوي نو په دې تفصیل کې مقصد د عربو او جاهلیت والو په عادت باندې رد دی هغوی به دا چل کو چې ادنا شخص په مقابله کې باید سرکرده سړی هغه وجو او د یو په مقابله کې به ډېر وجل شان نزول هم دغه شانتې دی ابن کثیر ذکر کړ دی چې بنو نذیر او بنو قریظه او خپلو منځ کې د جاهلیت په زمانه کې جنګ کړی و په هغې کې بنو نذیر غالب شوي نو د هغې نه وروستو هغو دا قانون پاس کړی و چې د بنو نذیر یو سړی د بنو قریظه په بدله کې به نه قتل کېږي بلکې دا فدیه به ورکوي سل وسقه چې د هغې نه 15,000 کیلو کجوري جوړېږي 15,000 کیلو کجوري به ورکوي او په دې باندې به دا خپل بنو نذیر والا سړی چې کوم دی دا به خلاصېږي او د دې برعکس د بنو قریظه یو سړی که بنو نذیر چې کوم دی هغه مړ کړو نو هغه به قتلېږي او که فدیه یې اخیسته نو هغه به دوچني نو مطلب دا شو 200 وسقه نو 200 وسق تقریبا 1,000 کیلو کجوري به ترې اخلي نو دا سراسر ظلم و نو ځکه الله پاک دا آیاتون نازل کړه چې په اسلام کې به انصاف قصاص به هم یو شانی او دیت به هم یو شان دي بیا په دې کې اتفاق دی چې که غلام آزاد سړی قتل کړي غلام ولګي آزاد سړی قتل کړي نو غلام به قتلولی شي ځکه چې د غلام مرتبه د آزاد په نسبت هغه کمه ده خو که آزاد چې کوم دی هغه غلام قتل کړي نو په دې کې 2 صورتونه دي نو یا به خپل غلام وجلی یا پردی غلام نو که خپل غلام وجلی نو په ده باندې قصاص نشتی
او که تعزیرا چې کوم دی بادشاه دلره قتل کوي نو جایز دي. او په دې صورت کې به په قاتل صرف کفاره واجبه، کفاره ده چې خپل غلام قتل کړي. او کوم روایت کې چې راغل دي چې چا نبی رسول الله فرمایي چې چا خپل غلام قتل کړو نو موږ به قتل کوو. نو دا حدیث کوم دی هغه ضعیف دی، ترمذی کې دا حدیث دی نو ضعیف دی. او که صحیح هم شي نو دا په تغلیظ باندې حمل دی، یعنی په دې کې سختی شوی ده، دمکی ده. او که پردی غلام وجره نو په دې کې بیا د علماو اختلاف دی چې دیت به ورکړي او که قصاص به اخلي. نو مفهوم مخالف د چې څوک اعتبار ورکوي لکه شوافعه نو هغه وایي چې دا به نه وجره کېږي چې آزاد سړی ولګي او غلام مړ کړي نو هغه به نه وجره کېږي، ځکه چې دلته فرمایلي چې الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد سړی به وجره کېږي په مقابله د آزاد کې، غلام به وجره کېږي په مقابله د غلام کې. نو دا مقابله ذکر کړه. نو د عبد په مقابله کې دا نه دی ویلي. او سفیان ثوری او اهل کوفه احناف هغه وایي چې نه وجره کېږي به. دا خبره هغه ولي کوي؟ هغه د دې وجه نه چې نور آیاتونه چې دي هغه مطلق وارد شوي دي. لکه سورة مائده 45 نمبر آیات کې هلته فرمایي وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. من فرض کړیو په دې بنی اسرائیل باندې په دې تورات کې چې نفس با په مقابله د نفس کې وجره کیږي. نو دا غلام چې وجل دی نو دا یو نفس وکړه، آزاد که غلام وجه نو دا آزاد سړی به د نفس مړ کړو نو وجره کیږي به نه. او سترګه چې دا مقابله د سترګه کې، او پوزه په مقابله د پوزه کې به کټ کیږي، غوږ چې کوم دا مقابله د غوږ کې کټ کیږي، چا بل چا غوږ کټ کا هغه به غوږ کټ کوي. والسن بالسن او غاښ په مقابله د غاښ کې، والجروح قصاص او زخمونه چې دي دا برابر سرابر دي. نو او حدیث کې راځي چې لا يقتل المسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس، مسلمان به نه وجره کېږي مګر په دریو کارونو. نو هغه یو دا دی چې النفس بالنفس، نفس په نفس د نفس په بدله کې یو سړی ولګي د بلې مړ کړه نو هغه به وجره کېږي. نو چې نفس کې خدا غلام هم داخل دی چې غلام یې مړ کړو نو هغه به دی به وجره کېږي. والانثى بالانثى، او زنانه چې کوم دا مقابله د زنانه کې قتل کېږي نو په دې کې اتفاق دی. زنانه به په مقابله د زنانه او زنانه په مقابله د سړي کې او سړی په مقابله د زنانه کې وجره کېږي. دې کې اتفاق دی. او په دې کې مفهوم مخالف دی شوافیو په نسبت باندې هم معتبر نه دی. که سړی ولګي د ښځه یې مړه کړه نو دې ښځې په مقابله کې به دا سړی وجره کېږي، که ښځه مړه کړه دا ښځه به وجره کېږي. ځکه حدیث کې راځي المسلمون تتکافؤ دماؤهم، مسلمانان چې دي د هغوی وینې برابر دي، برابره هغه کې ښځه او ماشوم او غټه او لوی او وړوکی دا ټول برابر دي، وینه یو شانتې ده. په دې کې حسن بصري او عطا هغه خلاف کړل چې سړی به د ښځې په بدله کې نه وجله کېږي د وجې د دې آیت نه چې والانثى بالانثى، ښځه مقابله د ښځه کې وجله کېږي. لیکن دغه قول چې کوم دی هغه ټیک نه دی. بیا احناف د دې نه دلیل نیول دی چې مسلمان به د کافر په بدله کې وجله کېږي. چې مسلمان ولګي د یو کافر وجه مثلا ذمي نو دی به وجره کېږي. او د هغو دپاره هم دغه دلیل دی چې ان النفس بالنفس، نفس مقابله د نفس کې دی. او جمهور علما چې کوم دی هغه د دې قایل نه دي، هغه وایي لا یقتل مسلم بکافر. بخاري کې دا حدیث دی چې نه به وجره کېږي مسلمان په مقابله د کافر کې. بیا اوس والدین دي لکه مور او پلار، هغه خپل اولاد قتل کی نو دا مور او پلار به نه وجره کېږي. ځکه حدیث کې راځي چې لا یقاد الوالد بالولد،
نه به قصاص کېږي پلار په بدله د بچي کې چې پلار ولګي د خپل بچی مړ کړ نو دی به قصاص کېږي نه. په دې صورت کې په دې قاتل باندې په دې پلار باندې دیت واجب دی، دا په وارثانو تقسیمیږي. دا مسله ده او قصاص پکې نشته. د جمهور علماو مذهب دغه دی چې ذمي د مسلمان برابر نه دی، نو مسلمان به د ذمي په بدله کې نه وجده کېږي. احناف قول دغه دی چې وجده کېږي به. بیا ائمه اربعه څلور واړه امامان دا خبره کوي چې جماعت چې کوم دی چې ډېر کسان یې هغه به د یو تن په مقابله کې وجده کېږي. یو غلام 7 کسان وجلی و د عمر رضی الله عنه په زمانه کې. نو عمر رضی الله عنه هغه 7 واړه کسان چې کوم دی هغه یې مړه کړه او بیا یې وفرمایل چې ټول صنعا د یمن هغه د ده په مرګ کې جمع شوی ما به ټول وجلي وو، ټول به مې وجلي وو. نو که ډېر ګڼ کسان د یو سړي په مرګ کې شریک شي نو دا ټولو نه به قصاص اخیستی کېږي. دا د صحابو په وخت کې دا خبره کړې وه او صحابه کرام په هغه باندې رد نه ده کړی. دا قسمه اجماع شوه. اجماع په 4 دلایلو کې مستقل یو دلیل دی. حدیث د ترمذی کې ابو سعید خدری او ابو هریره رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي که اسمان او ځمکې والا د یو مؤمن په وینه کې شریک شي نو الله به خامخا دوی ټول اور ته پړ مخې ګذار کړي. دا د ترمذی حدیث دی. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه یو روایت دا دی چې جماعت به د یو تن په مقابله کې نه وجده کېږي. ګڼ کسان چې کوم دی هغه ولګي یو سړی مړ کړي نو دا به نه وجده کېږي. دا د هغه قول دی، لیکن دا قول غوره نه دی. بیا دا قتل چې دی دا په 15 قسمه دی، په 15 قسمه او د هر یو ځانه جدا جدا حکم دی. یو قتل عمد دی. عمد قصدن هغه قتل دی چې سړی قصد وکړي، اراده وکړي د وهلو د یو انسان په یو اسلحې سره یا هغه شی چې هغه جاری کېږي په ځای د اسلحه کې چې هغه د اسلحې کار کوي چې هغې باندې تفریق د اجزاو راځي، اندامونه پې کټ کېږي لکه تیره، لرګی، وسپنه، ګټه، اور، دا څیزونه یا زهر شو یا هر هغه شی چې په هغې باندې غالبا مرګ واقع کېږي، مرګ پې واقع کېږي او په دې باندې یو سړی ووجه نو د دې حکم دا دی چې دا سړی ګناهګار دی او په ده باندې قصاص هغه واجب دی، هغه اولیاء معاف کړي. بل حکم یې دا دی چې دی به د میراث نه محرومه کېږي. که خپل یې وجلی نو د میراث نه محرومه شو. خو په دې صورت کې کفاره نشته په دې باندې او کفاره 2 میاشتې پرله پسې روژې نیول دي. چې قتل څوک وکړي نو 2 میاشتې پرله پسې روژې ونیسي. نو په دې کې کفاره نشته ځکه کفاره دا 2 میاشتې پرله پسې روژې په دې کې یو قسم د عبادت دی او ده چې دا کوم کار کړ دی دا ظلم یې کړ دی نو په دې کې د کفارې مفارې نشته. دویم شبی عمد دی. هغه دا دی چې یو سړي قصد وکړي د وهلو په هغه څه باندې چې په هغې باندې غالبا قتل نه واقع کېږي، لکه یو وړه غوندې امسا د هغې ول دا پرېښوه هغې باندې هغه سړی مړ شو یا په سوک باندې وهو یا داسې هغه سړی مړ شو. نو د دې حکم دا دی چې دا سړی ګناهګار دی او په ده باندې کفاره ده 2 میاشتې پرله پسې روژې او د میراث نه به هم محرومه او خو په دې کې قصاص نشته، قصاص پکې نشته او دیت مغلظه ده په عاقله باندې. دیت هغه داسې دیت چې هغه 15 او خان چې کوم دی هغه د 1 کال 15 ته 2 کالو او 15 ته 3 کالو او 15 ته 4 کالو دغسې او خان به ورکوي. 15 چې داسې پکې ګوري که نه چې 15 برابروي نو په هغې باندې پیسې هم ډېرې لګي او ټایم هم لګي او دا چې راجمع کوي دا ښه پوره خواري او کړاو غواړي. او په عاقله باندې د عاقله چې کوم دی د ده رشتهداران دي او د ده عصبه دي او تنظیم والا یا یونین والا دا هم دي. لکه د ډاکټرانو خپل تنظیم نو که ډاکټر یو سړی مړ کړ نو دغه ډاکټران به دغه ورکوي، دوی چې په کوم تنظیم کې داخل دی ډاکټرانو هغه ټولو باندې دا دیت دی. ایجوکیشن والا دي لکه یو استاد دی هغه په ایجوکیشن محکمه کې دی هغه یو سړی مړ کړ نو بیا دا ټول استادان چې کوم دی هغه به پیسې راجمع کوي او دا دیت به ادا کوي وغیره.
دریم قتل خطا دی، هغه بیا په دوه قسمه دی. یو خطا ده په قصد او په اراده کې، هغه دا دی چې دی یو شی وولي او د ده ګمان دی چې دا ښکار دی، ښکار اچانک هغه سړی و، دا غلطي وشوه د نه. او دویم چې کوم دی خطا ده په فعل کې، چې دی نښه ولي، هغه غشې، هغه ټوپک مردکې او دا توره دغه شی دغه لاړ په سړي باندې ولګېده، دا په فعل کې غلطي شوه. د دې حکم دا دی چې په دې کې کفاره ده او دیت دی په عاقله باندې، او په دې سړي باندې ګناه نشته ځکه چې د ده اراده د قتل نه وه، دی خو په دې کار کې خطا شوی دی. او څلورم قسم چې کوم دی چې هغه جاري وي په ځای د خطا کې، لکه اوده سړی دی هغه په ډډه واوړي او اخوا بل یو سړی پروت و، دی درونو چې څنګه مې واوښته یو هغه مړ شو، یا ماشوم یو هغه کس یې مړ کړ، نو حکم د ده هغه حکم د خطا دی. یعنې په ده باندې دیت لازم دی، کفاره پې شته او د میراث څخه به دی محروم وي. د دې نه دا مسله هم معلومه شوه چې په خوب کې هغه مور خپل ماشوم اوچقي او مړ شي، نو په دې کې هم باقاعده چې کوم دی هغه په دې باندې کفاره شته، په هغې کې دیت بیا نه جاري کېږي، ځکه دیت چې کوم دی دا مور ده که نه، نو د دې نه دیت اخیستل بیا میراثخوړو ته رسول دا ګران دي. او قصاص پکې هم نشته، خو کفاره پکې شته. یا دا څومره اکسیډنټونه چې کېږي په روډونو باندې او په دې کې په غلطۍ د چا نه څوک ولګي، په دې ټولو کې به کفاره دغه 2 میاشتې پرته پسې روژه به نشي. پنځم قسم چې کوم دی قتل بسبب دی، قتل بسببین، لکه یو سړی دی هغه کویې وکنسته او یا یې ګټې کېښودې خو په غیر ملک کې، د ده ملک نه و، د بل چا په ملک کې، یو سړی راغی هغه کوی ته تاو شو، یا دا ګټه چې کوم دی هغه په لاره کې کېښودې او هغې سره د هغه خپه ټکراو شو، لاړ شو او تاو شو، مړ شو. نو په ده باندې دیت دی په عقیده او کفاره په ده باندې نشته، کفاره پې نشته. دا 5 قسمه چې کوم دی دا قتلونه دي، د هر یو ځانه جدا جدا حکم شو. قصاص به صرف حاکم یا د حاکم نایب هغه اخلي، عوام چې کوم دی هغه قصاص په اجاز نه دي، ځکه په دې سره فساد پیدا کېږي. یو سړی ولګېده د چا رور او پلار او زوی مړ کړ، دی به په خپله قصاص نه اخلي، دی به راپورټ کوي حکومت ته، دا کار د حکومت دی، دا اتفاقي فتوا ده. نو کله چې اسلامي حکومت یې هغه به اخلي، خو کله چې اسلامي حکومت نشته اوس لکه چې کوم حالات دي چې هغه نه اخیستلی کېږي قصاص وغیره، نو په دې کې هم که ځانه سړی اقدام د قتل کوي، نو هغې نه بیا غټ فساد د هغه اسلامي حکومت نه زیات فساد پکې پېښېږي، نو بیا دغه مړي کنټرول کول دا اسان کار نه دی. که ده په خپله دا قصاص واخیسته نو دی به ګناهګار نه وي، ګناهګار دی نه دی چې خپل حکومت د ده دپاره قصاص نه اخلي او دی په خپله قصاص واخلي، نو ګناهګار نه دی. خو نه، دا لکه اصولي طور دا حکومت ته به دا خبره سپاري، په خپله به دا کار نه کوي. نو د قصاص ذمهواري هم په حکومت ته، د مقتول په وارثانو باندې نه ده، ځکه چې یو سړی به داسې چې د هغه به څوک خپل نه وي که نه، او یا به داسې چې هغه به خپلي، هغه به ځان د قاتل سره ولاړ وي، د هغه همدردي به کوي، نو بیا به څوک د هغه لپاره قصاص اخلي. نو دا ذمهواري د حکومت ته، حکومت به پورته کېږي. بل دا ده چې د قصاص په معامله کې تحقیق او تفتیش ذمهواریانې دي او بیا حدود نافظ کول دي، دا فراخه اختیارات غواړي، دا صرف حکومت کولی شي او بل څوک نشي کولی. خو بیا په حکومت باندې دا پابندي لګېدل ده چې هغه په خپله فیصله نه کوي، بلکې د مقتول د اولیا چې دي، کوم سړی چې وجلی شوی دی د هغه چې کوم خپل دي هغو ته به اختیار ورکوي. نو هغو چې کومه معامله خوښه کړه، که قصاص یې اخلي نو بیا به قصاص کېږي، او که چېرته معاف کېږي معاف به یې کېږي، او که دیت یې اخلي دیت، دا 3 اختیارات دي هغوی ته، قصاص هم اخیستی شي او معاف کولی هم شي، او که دیت اخلي دیت هم. نو فمن عفی له من اخیه، چاته چې معافي وشوه د هغه معافي وشوه هغه ته د رور د طرف نه څه شی ورته معاف کو،
نو بیا به هغه کوم ادایګي چې دغه په ښې طریقه باندې کوي او دغه کس نه به چې کوم دی په یو ځل باندې پیسې نه غواړي دغه قاتل د وارثانو عددونه د قاتل نه په ښې طریقې باندې به دا کار سرته رسوي. نو دیت څو دی؟ نو دیت 100 خان دی یا 10,000 درهمه دی یا 1000 اشرفی دی 1000 دیناره دا به هغه سره کېږي. نو 10,000 درهمه چې کوم دی هغه 2916 توري او 8 ماشي سپین زر د دینه جوړیږي. دا کاغذ نه دی 10,000 درهمه چې کاغذ دی، کاغذ نه. پوخا چې کوم روپۍ وي د سپینو زرو هغه سپینو زر روپۍ 10,000 روپۍ هغه راوي او په تلګي بکی دي هغه د تللو شی دی سپین زر دی. نو د هغې نه 2916 توري او 8 ماشي چاندي دا ته جوړیږي. او چې سیرونو ته اچي نو 36 سیره او 36 توري او 8 ماشي دا ته جوړیږي. نو د دې نه چې ته حساب کتاب کوي د دې نه په 13,000 روپۍ چې کوم دی هغه توله ده. نو چې 3 کروڑ 80 لاک روپۍ که دغسې جوړېږي د دې نه. او که د اوښانو حساب کوي نو اوښ به نن سبا تقریبا په 8 لاکه خو به یې که نه په 8 لاکه میخه ده. نو دغه شانتې خو به 10 لاکه یا په 8 لاکه روپۍ. نو 8 لاک له چې په 100 کې ضرب ورکړي نو دې نه څو جوړېږي؟ 8 کروڑ ته جوړېږي 8 کروڑ روپۍ دي. نو دا د دې لپاره چې دا دیت دا پې مقرر کړی دی بیا آینده دپاره څوک قتل نه کوي خلق به ویریږي. او د دریو اختیاراتو دپاره دلیل دا دی چې من قتل له قتیل فله ان یقتل او یعفو او یاخذ الدیته. د چا چې مړی وشي نو د هغه دپاره جایز دی چې هغه قتل وکړي بیا قصاص وخت یا معافي وکړي یا دیت چې کوم دی هغه وخت دیته. نو فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو کتب علیکم القصاص فی القتل فرشی دی په تاسو باندې قصاص په وجلی شوو کې الحر بالحر آزاد سړی په مقابله د آزاد سړي کې دی والعبد بالعبد او غلام په مقابله د غلام کې دی والانثى بالانثى او زنانه په مقابله د زنانه کې. فمن عفی له من اخیه شیء پس هغه څوک چې معاف کړی شي هغه ته د خپل رور د طرف څه شي نو د مقتول د اولیاءو د طرف ته ورته څه شي معاف شو دی قاتل ته روري ورته ویل دي چې دا اوس هم دا سړی که قتل یې کړی دی خو دا د رور دی او مسلمان دی او په دې قتل سره دی کافر کېږي نه ملت د اسلام نه خارجېږي نه دا ځکه ویل دي. او یو قسمه رحم درخواست هم دی من اخیه د خپل رور د طرف نه د رور د خیر دی خو په غلطۍ باندې دی دغه وشو دا مرتې وشو نو معافي کوي. نو که څه معافي وشوه معافي چې کوم دی هغه چې یو سړی پکې معافي وکړي په وارثانو کې بس قصاص ساقط شو. نو که هغه ووایي چې زه هېڅ نه اخلم جو هغه دې نه اخلي هغه نور له بیا دیت ورکوي. هغه نور چې کوم میراثخواره دي نو هغو له به دیت ورکوي. هغه دیت چې هغو ته میلاو شو نو دغه بیا لکه څنګه چې د هغو میراث حسي دي په څه طریقه هغو میراث اخلي هغه شانتې هغه پیسې په هغو باندې تقسیمیږي. واداء فاتباع بالمعروف نو ورپسې کېدل دي په معروف په ښه طریقه باندې. واداء الیه باحسان ادا کول دي دغه اولیاء د مقتول ته د قاتل د طرف نه دا پیسې به احسان په ښه طریقه. ذلك تخفیف من ربکم ورحمه دا اسانی د تاسو د رب د طرف ده او رحمتونه رحمت ده. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم پس هغه څوک چې زیاتې وکړي د دې نه وروسته د هغه دپاره عذاب دی درناک. اوس چې هم ته روغ وکړي هم پیسې واخلي دیت دې واخلي او د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی دی زیاتې کړي هغه سړی وجني نو د ده دپاره سخت عذاب دی. او په دنیا کې هم د ده دپاره قانون دا دی چې لکه دی چې اوس قتل وکړي هم یې روغه کړل او د هغې نه وروسته بیا دی قتل کوي دی به قصاص کېږي. دې ته به نه کتلی کېږي چې د ده کس وجلی شوی د هغه کس په مقابله کې د سړی مړ کړو. د هغه کس په مقابله کې د مخکې پیسې واغستې که نه او د روغه وکړه او دیت یې واغسته او د هغې باوجود بیا دی قتل کوي دی به باقاعده قصاص کېږي. ولکم فی القصاص حیات او ستاسو دپاره په قصاص کې ډېر غټ ژوند دی یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. نو اوس د قصاص هغه فیدې بیانوي
کله قصاص نافذ شي نو خلق به قتلونو بچ شي او به یریږي خلقه نو بیا به بل یو سړی داسې اقدام نشي کولی چې هغه بیا څوک مړ کړي ځکه قانون به په بل کې موجود وي هغه بیا قصاص کېږي د هغه سټ په وهره کېږي نو څوک دا جرأت نشي کولی نو دا د خدای طرف نه یو رحمت دی او په دې کې د خلقو غټه زندگی ده نو عربو کې هم داسې یو جمله وه خو هغه کمزوري وه د هغې په مقابله کې دا جمله ډېره ښکلې ده لکم فی القصاص حیاتنا ستاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی او عربو به دا الفاظ وي القتل انفع للقتل قتل چې کوم دا ډېر ختمونکی دی قتل لره چې سړی ووجلی شي نو بیا نور قتلونه ختم شي او دغه جمله چې دا هغه دومره بلیغه نه وه د قرآن په مقابله کې دا د خدای کلام دی په دې کې ډېر بلاغت دی او دا بیا مفسرینو په دې کې په 100 وجو سره دا جمله د دې تعریف یې کړلی چې دا ښکلې ده هغه جمله کمزوري ده و دا څه فایده پکې نشته نو عربیت دی که نه دا پرېږدو